درې قسمه بیره کوي او د دې د لاندې یو جي ټي روډ تیر شوی دی، یو لاره تیره شوې ده، د دې د لاندې دوکانونه دي او په دې باندې خلک تګ راتګ کوي. او د دې بیرې لاندې پخوانی یو سکول و، میډل سکول چې سن 80 کې تعمیر شوی و، نو هغې د لاندې څوک بیرې هم نشي خرڅولی، لکه دواګویه بیره ده او خوري چې څونه ترې خوري نو خوړلی شي ترنه په ټایم باندې. ټول کسان ګوا دي، یو خو لکه هسې هغه ارضي خبرې چې کله باران وشي نو دې ته ویلی شي کچه بیره، خو کچه بیره نه، دې د لاندې هر ماشوم چې راشي نو زه وایم چې 2 سیره او 3 سیره او بیرې وړي، خو لکه دې کمامت نه ده کړی. یو دغه خپل په ملیحیلو بالا کې یم، دلته کې یو ډیره زیاته تاریخي یو بیره ده چې په کچې بیرې باندې مشهوره ده او د دې د تاریخ په دې رور نه وړو چې دا د کم وخت نه دلته موجود ده او دلته کې دی وایي چې دا نیمه سوځېدلې هم ده، غوړېدا د دې په 2 حصې باندې وه، هم به تاسو له په سکرین باندې ښکاري، خو د دې رور نه دې باره کې نور معلومات کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه مو نوم دی جي؟ سید نواب مې نوم دی بھائی. دا بیرې تاریخ راته لږ ووایئ. د دې بیرې تاریخ څه په دې ډول باندې دی چې دا خو ډېره پخوانۍ ده، خو د دې تاریخ هر کلي خپل څه تاریخ وي. زمونږ کلي تاریخ چې دا نو دا په دې بیره باندې یادېدلی شي په ډسټرکټ کې. نو دا خو 3 قسمه بیره کوي او د دې د لاندې یو جي ټي روډ تیر شوی دی، یو لاره تیره شوې ده، د دې د لاندې دوکانونه دي او په دې باندې خلک تګ راتګ کوي. او د دې بیرې لاندې پخوانی یو سکول و، میډل سکول چې سن 80 کې تعمیر شوی و، نو هغې د لاندې مونږ هم سکول ویلی، پخوانو مشرانو هم هغې د لاندې سکول ویلی دی. نو هغه به چې کله دا کچه بیره به چې وه نو هلکانو به د بیرې راغورځولې نو دې د لاندې اور ولګېدو هغه وخت کې، نو دا اور بیا د کلي خلکو اوبه راوړې هغه یې مړ کړو. دا څه ډېره غټه وه، دا تقریبا 3 حصې وه، 2 حصې پاتې ده. دا 3 قسمه بیرې کوي، یو ډېرې وړې کوي، یو درمیانه کوي، یو غټې بیرې کوي او بیرې ډېرې خوږې وي. لکه نو دا پخوا زمانې کې به لکه مغولو به چې کله جنګ کولو نو کاکا صاحب به په دې لاره باندې تېرېدو، حضرتجي بابا ته به تلو، نو په دې لاره باندې به چې تلو نو هغې به په دې د لاندې سټې کوه. مشران داسې وایي چې دې ته هغې دوا کړې ده، لکه دا دواګویه ده. نو مونږ تاسو نه دا ریکویسټ کوو چې یاره دا بیره چې دا ختمیږي، دې ته لاندې یو بونډریوال پکار دی، یو دیوال دې ته پکار دی چې یاره دې سپورټ وشي، نو دا د دې ټولې علاقې او بلکې د دې ډسټرکټ پہچان دی. او دې کې نور داسې صفتونه دې بیره کې جنات منات دې حساب شته؟ نه جنات منات خو دې کې نشته دی، دغه خو پکې مونږ داسې نه دی اورېدلي، خو زبرګه بیره ده لکه که نه، خو داسې نور څه دغه پکې نشته. نه یې څوک وړی شي او دې نه چې لکه څوک هم خاخ ماخ دغه کې که نه کټ کي، لا ترې څوک بیرې هم نشي خرڅولی، لکه دواګویه بیره ده او خوري چې څونه ترې خوري نو خوړلی شي ترنه په ټایم باندې، خو لکه ډېرې انتهایي زیاتې بیرې کوي او دې که څوک ونه غنه وایي نو هغه لکه جومات. زموږ د علاقې ته تاسو وزټ وکړو او باقي چې د ملګري کومې خبرې وکړي نو دغه خبرې دي، خو دا خو تاریخي بیره ده، 1500 کاله تقریبا کېږي مشران نه دغه شان موږ اورو. او د دې بیره لکه دا خصوصیت دی چې یو خوږه ډېره ده او 3 قسمه بیره کوي، لکه وړه، غټه، درمیانه. بل دا دی چې د دې بیره چې کله خلک روشي کوي نو خرڅوي نه خلک، دا بزرګه ده که نه، دوا شوي که دې نه څوک ډکې خشاک ووایي لکه خرڅوي نه یې څوک سوځوي. نو بس دا خصوصیات دي. باقي دا چې په دې لاندې سکول مخکې خلکو ته موږ ته لکه خپل هم پکې دلته لاندې تعلیم کړی دی، سکول مې ویلی دی. دا سکول کوم ځای کې و؟ دا سکول دا چې کوم کمرې ورانې شوي دي دا بونډریوال دا ټول ختم شول. دې سره ورور دا بیره چې کوم ده دا هم دا ختمېږي. لکه دې ته دا چې ریکویسټ پکار دی حکومت ته پکار چې لکه بونډریوال وشي، دې ته سپورټ وشي. باقي دغه چې ملګري کومې خبرې وکړي بس دغه خبره ده. نو نور چاله څه تاریخ معلوم دی؟ خالد بھائی داسې وایي چې خپل مطابق څه خبره داسې ویلي شي تاریخ جی معلوم نه دی. تاریخ مونږ ته مشرانو د یاداشت 500 سال تقریبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم دی جی؟ ما خالد نوم ده او ټولو کتونکو او څوک چې کتونکي دي هغو ته ټولو چې کوم دا نو ډېره خوشحالۍ خبره ده چې تاسو مونږ کلي ته راغلی او تر دې تاسو تشریف راوړو، نو تاسو ډېره مهرباني او بیا مونږ ته خبرو کولو موقع راکړه، تاسو ډېره مهرباني. نو بس ملګري دا خو 120-130 سال نه چې کم دي مونږ مشران چې دې لاندې تېر شوي نو هغه یې ناستی کړی دی، خو څه خاص تاریخ د دې معلوم نه ده،
او سن 70 نه دې باندې دا سکول دا زوړ بلډینګ چې تاسو وینئ چې نن سبا روان ده، نو دې کې تقریبا 2002 پورې یا 2003 پورې دې کې سکول چلېدلی ده. هغې نه پاس چې کوم ده بیا بل سکول جوړ کړی شو، نو دا تعمیر چې کوم دا نو بس دا کلیوالو په خپله باندې جوړ کړی و، په خپلو لاسو باندې. موږ مشران وایي چې یاره دې ته دا لرګي او دا کاڼې او دا خاوره بلا بتر چې کوم دي دا موږ خپلو کورونو نه راوړي او دا سکول یې آباد کړی. نو په دې باندې موږ ډېر تقریبا دې کې هم داسې کسان شته چې هغو 20 یا 25 کسان په هغو کې استادان دي، 20-25 کسان چې کم دي هغه آرمي والا دي. همدا زوړ بلډینګ چې تاسو وینئ دې نه هغه وتې دي او دې په برکات باندې استادانو په برکات باندې چې کم ده نو په دې کې هغې ناستی کړی او په دې کې هغې تعلیم حاصل کړی ده. او دې نه غیر چې کم ده دې بیرې لاندې ډېرې فیصلې هم شوي دي او ډېرو مشرانو چې کم ده دې لاندې ناستی هم کړی ده او داسې میلمه به رالو یا به مسافر هم رالو نو دې لاندې هغې ناستی کړی دی، باقاعده به هغې ته ډوډۍ نظام کېده دلته کې او هغې دې لاندې به چې کم ده نو هره جرګه کې د کلي هره مسله چې کومه وه دې لاندې به کېدلی شوه او دې لاندې چې کوم ده حل کولی به شوه. او دا د مونږ د کلي که ووایو نو بس یو قومي دغه نشان یې ده انتخابي د کلي چې په کچه بیره باندې مونږ دا کلی مشهور ده چې کوړي ته څوک راشي ملیحل بالا ملیحل پایان دي ملیحل بالا دي. نو ملیحل بالا باندې دا چې کم دي نو دی پیژندګلي چې کومه ده په کچه بیره باندې کېږي. او باقي چې کم دا بیره چې تاسو کومه وینئ نو دا تقریبا یوه حصه پاتې شوي او 3 حصې نشته ده. داسې دا کورونه چې تاسو وینئ نو دا لرې لرې پورې تللي وه. څه موده کې دی نه څه طوفان کې څه حصه ماته شوه او څه حصه چې کومه ده دې باندې اور لګېدلی و په هغې کې وسوځېدله. اوس و چې دا اور د ځان ته لګېدلی او یا چا د وجې لګېدلی یا جناتو د وجې لګېدلی؟ نه جي جنات خو دلته هېڅ مسله هم نشته چې دلته مونږ په خپله 2 بجې 1 بجې پورې دې لاندې ګپونه شپونه ویشتلی شي او دا ټول ملګري دې لاندې ناست جنات خو پکې هېڅ خبره هم نشته. خو به هر حال کېدلی شي چې غلطۍ باندې ماچس طلای غورځولی وي نو دې کې داسې جړه غوندې کېده چې هغه ډېره نرمه ده نو هغې دا اور اغوستی او بیا دې کې یو سوراخ نو په هغې باندې هغې د هوا په کشش سره چې کم ده نو هغه اور زیاتېدو نو دې نه څه حصه بیا وسوځېده. بیا کلیوالا اوبه راوړې او اور یې مړ کړو خو به هر حال دې نه نیمه حصه چې کومه وه اور په ذریعه سره یې وسوځېدلی شوه. ستاسو اندازې مطابق په د پوره خیبر پښتونخوا کې دونه غټه بیره بل چاته دونه غټه ونه ده حساب؟ یاره جي زه خو پنجاب پورې خیبر پورې داسې ګلګت سوات پورې ګرځېدلی یم خو دومره غټه ونه ما په خپله باندې نه ده لیدلې. او داسې باړ بوټي راشي خو به هر حال په کشمیر کې باړ بوټي شته خو دې نه غټ نه دي. او په خپله په دې 40 سالو عمر کې ما چې کم دا نو دا خو مونږ ته یاده ده غالبا 20-15 سال وشول چې دې نه داسې حصه کټ شوي ده خو چې مونږ نن نه 30 یا 32 سال کمه ونه لیدلې وه نو دې په نسبت باندې بله په دې صوبه کې مونږ داسې غټه ونه نه ده لیدلې. تاریخي ونه ده او داسې مشرانو نه اوري چې دې لاندې کاکا صاحب ناستی هم کړی خو څه خاص تاریخ چا سره معلومات دې نشته بس مشرانو خبرې دي نو مونږ ځکه تاسو ته وایو. لاندې مشران مونږ ته دا وینا کوي چې لکه دا ډېره بزرګه ده لکه او کاکا صاحب علیه رحمت لکه مونږ چې ماشومان ته اوس زه خپله ټیچر یم او مونږ تقریبا مونږ څه ټایم کې سبق وي 5م کې نو مونږ ته به استادان وي چې د نن نه 1500 کاله اګاهو کاکا صاحب لکه دغه چې کوم پوه شوې نو کاکا صاحب علیه رحمت به یې دې لاندې د رالو دمه به یې کوله. بیا مونږ مشرانو دې کې جرګې هم کړي دي او دې کې لکه ابتدا د پرایمرۍ نه واله تر میډله پورې مونږ ټوله ابتدا دلته کې دې سبق دغه لاندې وه. دا میوه څو قسمه کوي؟ میوه جي دا دومره میوه کوي لکه نه چې دا ټول کسان ګوا دي. یو خو لکه هسې هغه ارضي خبرې چې کله باران وشي نو دې ته ویلی شي کچه بیره خو کچه بیره نه دې د لاندې هر ماشوم چې راشي نو زه وایم چې 2 سیره او 3 سیره او بیرې وړي خو لکه دې کمامت نه ده کړی یو دغه خپل پیدا مند خبره دی هم دا ده لکه او بس دې سره مونږ خپلو خبرو خاتمه کړو. صحیح ده.